او د خدای نه هم دغه سوال دی چې خدایه دیو حکمرانان سره خو د دې قام فکر نشته د خپلې کرسۍ فکر دی ورسره دغه کرسۍ پسې ړانده کړي زه یم چې ټول حکمرانان زه راغونډ کړم دا په تقریرونو چې ودرېږي دا په سټیج باندې غټې غټې خبرې کوي که نه چې ټولو تړم او د سمندر ته وغورځوم چې د عمل ته صفا کړم ګرانو کتونکو علب خان شیرپوی یم کیمرامین راسره یاسر خان دی په یو یوټیلیټي سټور کې موجود یم اتمه نهمه ورځ ده چې ارزان غوړي 400 ته نه دي راغلي اوړه چې راځي نو هغه خو تاسو ته ښه پته ده چې مخوریزو خلکو اجرو ته ځي په کم انداز کې خرڅېږي او بیا هغه اوړه د هر چا د بس ته کار نه دی چې هغه وخوري چا هم چې اخیستی دي نو خو چا کره څاروي وي نو هغوی له پکې بوتاوه کړې ده او د ډېرو خلکو خو مجبورۍ دي ګرځي په هفتو هفتو دغه اوړو پسې ګرځي اوس زموږ کاته دغه یوټیلیټي سټور والا ته دلته په یوټیلیټي سټور والا باندې دا الزام دی چې تاسو غوړي پټوئ نو چې راغلي نه نو پټې رقمې کي بس د تور نه لګولو موږ ډېر زیات تکړه راغلي یو اتمه نهمه ورځ ده چې 400 په پل یا د موټروی په لار باندې دې خواته غوړي نه دي راغلي نه 400 خلک به ارزان غوړي دا نه استعمالوي د دوی حق نه دی اوړه چې کوم دی نو هغه نشته اکلو دغه علاقو ته ځي او ورسره چینی راځي اوس چینی چې کوم دی نو خو چینی به اخلي نو د چینو سره هم چې کوم دی نو بیا یو سیز نیم به ضرور اخلي دلته به درکوي ځله خو دا دلته کې چې کم سیز دی نو دا دومره انتخابي ګران دی لکه دا غوړي چې کوم دی موږ خپله چې سټور ته راغلي نو موږ غریبانانو له نن سودا کوله خو سټور کې به د سودا بیا نشي بار به کې بار چې دا به پسو وي دا په 185 باندې چې کوم دی نو حبیب 485 په 485 باندې دا کیلو غوړي زه د حکمرانانو تاریان یم چې مل دیوالیه شو کله خو خپلې تنخواګانې بند نه کړې که نه د ایم پی او ایم ان اے کله تنخوا بنده کړه چېرته افسر په دفتر کې اے سی بند که په دې یخنۍ کې ځان ته هیټر بند که ایس ایچ او وایي پولیس وایي موږ سره تیلو پیسې نشته دلته کې چې وی آی پي خلک راځي تاسو ورته کله ووایئ چې یاره موږ سره د تیلو پیسې نشته چې موږ ستاسو ډیوټي وکړو دغه ټول سیستم خو ټیک ټاک روان دی د بیروکریټو او د دې سیاسي خلکو چې غرق دي نو هغه عام ولس غرق دی حکمرانان په خپلو کې نښتي دي د کرسۍ باندې جنګ دی ابل صاحب چې کوم دی هغه سره درنو غم دی د مظاهرو غم دی صوبایي حکومت چې کوم منتخب نمایندګان دي هغوی چې سار راپاسي چې نن به ته د کوم ځای نه درنې اډر راکوي هغوی ټول ذهن چې کوم دی دا 4 کاله په دې کې تیر که 10 کالونه چې په دې صوبه کې مسلط کوم حکومت دی هغه د وخباق سره روان دی هغوی سره خو د قام فکر نشته خو زه وفاقي حکومت ته وایم چې نن اتمه نهمه ورځ ده 400 ته غوړي نه راځي بیا چې کومې یونټې کولاویږي یوټیلیټي سټور مشرانو ته هم وایم چې تاسو کومې بړتۍ وکړې دي ډیلی ویج باندې اوس په دې کې مې انتخابي کرپشن وکړو ورسره تاسو چې چاله دا کوټې ورکوئ دا کومو خلکو له ورکوئ او په دې کې زه بیا د مسلم لیگ نون مشرانو ته هم وایم چې د دې تپوس خو کې که نه هغه کوټې د چا په دغه ورکړی کېږي بیا د نور اپوزیشن ته هم وایم او د حکمران ګوند ته هم وایم چې دې دپاره چېرته یو مظاهره وکړې چې یوټیلیټي سټور ته غوړي چینی اوړه په وافر مقدار ولې نه راځي ښه چې راځي او دا ګوتې اخلي نو دې دپاره به شناختی کارډ به بیا میسیج چې په موبایل کې د پیسې نه وي نو میسیج هم نه کېږي نو دلته کې په یوټیلیټي سټور باندې یکدم رش جوړ شي اکثر چې دا یو څونه یوټیلیټي سټور منیجران وي نو هغه میاشت پس تاواني وي د هغوی نه به کې کله ټیمګي پټ شي کله ګوتی پټه شي کله دا پټ شي یو سیسټم یې دومره دغه کړی دی چې سم د ګلنار بیګم سپږې ته جوړه کړې ده چې نیغه نیغه راته کوي او راکوي یې نه نغدې پیسې ورکوي راکوي راله نه او خو راکوي یې نو د هغې دپاره د کارګل مسله ته جوړه کړې ده
هغې دپاره به شناختی کارډ بیا فوټوسټیټ بیا میسج بیا کمپیوټر کې انتراج مړه څه عجیبه کار دی په پیسو به څیزو باندې شرمېږي هم پې ښه بیا لاړ شه دې وخت کې زه چې کوم یوټیلیټي سټور کې ولاړ یم ښه د زه دلته کې خو څوک نه راځي ځکه چې څه به راشي دې څیزونو کې ارزان څه شته دی نو ګران دا څوک اخیستی نه شي چلی په بازار کې ولې نه علي چې دلته کې راځي نو ته لاړ شه په 400 کې په یوټیلیټي سټور کې زنانو زلالت وګوره الله ګواه دی چې اوس هم دې وخت کې د دې یوټیلیټي سټور مخې ته ښه ډېرې زنانه ولاړې دي اوس هم ښه زنانه ولاړې دي مونږ خو چاله پرې ورکوو وي زنانه په ویډیوګانې باندې رالې زه هغه لنډو لپاړو ته وایم چې ستاسو په دې 10 کال حکومت کې راشئ د بېنظیر دفتر کې وګوره د بېنظیر چې کوم په دوکانونو کې دا یونټ دی هغې کې وګوره او د یوټیلیټي سټور کې د زنانو زلالت ته وګوره چې په قطارونو کې ولاړي دومره کوټه راشي چې هغه د چا نه شانتي کارډونه وصول کړي بیا په هغه سوونو زنانه چې کوم دی هغه یوټیلیټي سټور والا هغه خرڅ کړل هغې چاته ونه رسول نو خرڅ پیدا څه کړي نو ډېره زیاته ګرانه ده په دې صوبه کې په دې ملک کې چې کومه ګراني ده ګیله کوو د دې حکمرانانو نه هغه خو اپوزیشن دی هغه خو حکمران ګوند دی انتخابي ته ګیله مند یو او د خدای نه هم دغه سوال دی چې خدایه دې حکمرانانو څخه خو د دې قام فکر نشته د خپلې کرسۍ فکر دی ورسره دغه کرسۍ پسې ړانده کړي زه وایم چې ټول حکمرانان سره غونډ کړم دا په تقریرونو چې ودرېږي په سټیج باندې غټې غټې خبرې کوي که نه چې ټولو تړم او د سمندر ته وغورځوم چې دا عمل ته صفا کړم نور زمونږ ملک نه دیوالی کېږي ځکه چې دې ملک کې زمیندار چې کوم دی زمینداریو کې ځان ستړي کړي حکومت له پیسې ورکړي خواري کښ مزدوریو کې حکومت له پیسې ورکړي په دې کې دا 485 روپۍ دي په دې کې زموږ نه څومره ټیکس دي او دا موږ ورکوو دې خزانې لی ورکوو خو چې لوټ کړو نو دې حکمرانانو لوټ کړو دې غلو لوټ کړو خو سزا او زیاده نشته د هغوی دپاره خپل قانون دی د قانون نه د جولاګي جال جوړ کړی دی زما شان غریب پکې انخلي او دوی ته نه داسې په بق ډایرکټ ته نه وځي نو کتونکو په دې مې خبرې کولې چې نن اتمه ناښه ورځ ده د 400 په یوټیلیټي سټور کې غوړي نه ملاویږي هغه د وزیرانو خبره دی صوبایي حکومت چې بې غوړو روټۍ خورې به زه هم دا مشوره ورکړم بله څه لار خو شته دی نن دوی له خو بیا چل ورځي دی شوکت یوسفزی به څه وي غوړي پکې ما چوې که نه چیني چې کوم دی دا د شوګر کوي چیني مې استعمالوی که نه دوی هم موږ له ډېرې ښې مشورې ورکولې اوړه ګران شوي روټۍ چې کومه ده کمه کې که نه نیمه کې ډبل ډوډۍ خورې ډېرې ښې مشورې را کړې وي چېرته دا یوټیلیټي سټور شوکت یوسفزی ته خوره دوړو خوره خو دستونه د باندې ونه لګېدل یاد ساته زه یم چې زه په دې وزیر اعلی د یوټیلیټي سټور دوړو خورم او یا په دې وزیر اعظم یې وخورم چې دا ټکې پکې خبرې کوي چې بیا د خبرو نه موځي چې ته یوټیلیټي سټور ته یا د علاقې ته موږ له کم قسم غوړي رالېږي کم قسم اوړه رالېږي دا اوړه دا خو زما په وس کې وه ړومبي مې په شهباز شریف خوړل بیا مې په عمران خان خوړل بیا مې په دې وزیر اعلی خوړل او بیا چې دا مشورې راکوي شوکت یوسفزی او دا نور چې حکمرانان دي په دوی مې د یوټیلیټي سټور د اوړه خوړلې وې دا خو زمونږ معدې دي چې ورته ټینګې دي غریبانان یو دې سره عادت یو بلد یو موږ به دغه خوړه نه شو خوړی خو دا په دې خلکو چې وخوړل که نه او دوی رانه ژوندي وګرځېدل ولې چې دا برګر والا دي د دوی په دفترو کې منګکورې ګرځي نن مې د یو چیف سیکرټري ویډیو کتله په یو دفتر کې د هغوی هغه ډبل ډوډۍ چې کوم دی هغه منګکورې خوري زما غریب چې کوم دی یا منګه په کومو حالاتو کې الله دې زموږ په غریبانانو حال باندې رحم وکړي او الله دې دوی له پوهه ورکړي الله دې دوی له شعور ورکړي الله دې دوی دې قام ته توجه کړي او خو دې قام ته نه توجه کېږي نو الله دې داسې تباه و برباد کړي چې څنګه دا غریبانان په دې 10 کالو کې تباه و برباد کړل ډېره مننه خوشحاله